او بیا فرمایل نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې تاسو کې د یو سړی د حق د ویلو نه د چا یېره منې نه کي ولا يمنعن احدا منكم هيبة الناس ان يقول بحق اذا علمه یو حق د معلوم دی نو چا نه کیریږه ما هغه حق خبره ښکاره کوه بس ځکه د ایمان والو صفت الله قرآن کې د نور صفات سره یو جمله فرمایي ولا يخافون لومة لائم ولا يخافون لومة لائم د ملامتګرو د ملامتیا نه یریږي نه چې که دا حق خبره کوم نو خلق به راپسې دا وایي خلق به دا وایي خلق دی وایي ځکه حق خبره هر چا ته پکار ده او په هر ځای کې پکار ده ځکه د نیکۍ حکم او د بدو باندې او بدو ته بد ویل او د هغې نه خلق منې کول دا د انسان روزي دا کمولی نشي دا د انسان عمر دا لنډولی نشي دته به عمقه روزي میلاویږي کومه چې وله الله لیکلې ده که دی په دې بنیاد باندې په حق باندې سترګې پټوي چې بیا دا عهده به رانځي دا وزارت به رانځي دا افسري به رانځي او بیا به لاله څوک څه راکوي نه دا خطرې د حق مخې ته ودرئ نو دا سړی نه په دنیا کې کامیابۍ ته او عزت ته رسېدی شي او نه آخرت کې دی کامیابۍ ته رسېدی شي ځکه تېره جمعه تاسو ته ما هغه آیات ویلی و چې د حق خبرې په باره کې یو خبره به هم تا نه مني نه مور فلار نه د خپل ځان باره کې نه د غریب او د مالدار باره کې بس حق خبره کوه که هغه د غریب په حق کې او که د مالدار په حق کې که هغه ستا په حق کې او که د بل چا په حق کې ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا فرمایل چې تاسو کې د یو سړی د حق نه د چا یېره منې نه کي او بندي نه کي د چا نه یېري ځکه حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی الساکت عن الحق شیطان اخرس د حق خبرې نه خاموشي اختیارونکی په حق خبره او په رښتینې خبره خاموشي اختیارونکی دا ګونګی شیطان دی دا ګونګ شیطان دی ګونګ الله نبی دا فرمایي او حق کله پټېږي کله چې د انسان په ژوند کې د اقربا فرورۍ سوچ راشي کله چې د انسان په ژوند کې او د ده په دماغو باندې د خپلې عهدې او د مفاداتو د ختمېدو سوچ راشي بیا به یو خبره رښتینې او دا رښتینې خبره دا به هغه دروغ پیش کړي یو خبره به حق وي دی به هغه حق خبره د باطل په شکل کې پیش کړي یو خبره به بالکل سیده وي دا به هغه خبره کاږه واږه پیش کړي دی به حق نشي ویلی څنګه چې زکریا رحمت الله علیه زینمال کې دا یو جمله لیکلې ده چې د پارټۍ سوال دی د قوم سوال دی په دې وجه دی حق نشي ویل او د عهدې او د مرتبې سوال دی ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې حق به پټوئ نه حق به وایې خو هغه حق ستا په دشمن کې ولې نه دی خو د هغه دشمني او هغه سره بغض او کینه هغه به دې حد ته نه رسې چې د هغه ښه کارونه ای باندې هم د پاسه خاوره راواړی چې ښې یو هم نشته ځکه د غلطونه یو انسان هم پاک نه دی سوا د انبیا کرام علیهم الصلاة والسلام
هو د انسان فیصله به د ښه والي په څه باندې کېږي د هغه ښه او بد خیر او شر دا دواړه وګوره که چېرې ښې خبرې په غلطو خبرو غالبې وي په دې پوه شه چې دا د الله نیک بنده دی دا د الله نیک بنده او که چېرې د هغه غلطې خبرې په ښو خبرو غالبې وي نو دی بیا د شر والا دی دی بیا ناکاره دی خو د هغه د ناکارتیا او د هغه ګناهونو دغه چې دی هغه به په لوډ سپیکرو او په جلسو او په سټیج د پاسه دا به نه کړي باندې پرده راواچوه ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا فرمایل